نن مونږ معاشره کې وګورو د مشر نه واخله تر کشر پورې ډېر کسان داسې دي چې ته ورنه تپوس وکړې چې قرآن په چا نازل شوی دی اکو بکو سرسنګ وشي بالکل نه پوهېږي چې دا پیغمبر څوک دی. ډېر خلک داسې دي ته ورنه تپوس وکړې چې ته چې کوم قرآن وایي کوم قرآن لولي دا په چا نازل شوی دی هغه درته وایي ما ته پته نه لګي. ډېر مشران به داسې وي ته ورنه تپوس وکړه زما پیغمبر څوک و زما پیغمبر عمر څومره وه زما د پیغمبر ذات مبارک څنګه و بالکل نا خبر دی. دا اسلام دی ته وایي دا دین دی ته وایي. قسم د الله په ذات باندې دین اسلام پرېږده. نن چې مونږ خپل معاشره وګورو خپل دغه معاشره کې مونږ په دغه نوجوانان او په دغه مشرانو باندې نظر واچو زما د الله په ذات قسم مسلمانیت یو طرف ته هغه انسانیت هم په چا کې نشته چې چا کې مسلمانیت نه وي خود به خود دغه انسانیت ختم شي. زما معاشره کې نوجوان وګورئ په کم لار روان دی. د شپې 12 بجې تاسو بازارونو ته وځئ زما دغه نوجوانان دا په کم کیفیت او په کوم انداز او په کوم سټایل کې ګرځي دا مسلمانیت دی. یو بخپل زوی تپوس نشي کولی هغه بس انسان وي دین خو زناور بهتر دی چې دغه زناور چې کله تاسو خیال وکئ دغه انسان نه زناور هم ښه دی چې کله د زناور نه د هغې بچي جدا کی ماشوم بچی وي چې کله د زناور نه هم جدا شي دغه زناور هم هغې پسې چغې او اوازونه کوي. صرف دومره وکئ یوه چرګه هغه لږ سیډ ته کوي او هغه ماشومان بچي تاسو ورنه جدا کوي چې څومره چغې وهي. یو بیزه تاسو سیډ ته کوي ماشومان بچي لږ طرف ته کوي څومره په افسوس کې هغې مبتلا وي بچي ته څه نقصان ونه رسي بچي مشکلات کې مبتلا نشي او ته انسانی او انسان تاسو پیژنئ چې انسان څه ته وایي که نه بس دغه ګرځي او خوراک کوي او دلته مزه ناست یم تاسو دا انسانیت دی. انسان هغه دی چې د فرشتو نه بهتر وي. فرشتې پیژنئ فرشتې هغه مخلوق دی چې هغوی په 24 غنټې کې یوه سیکنډ هم د الله رب العزت نافرمانی نه کوي. فرشتې هغه مخلوق دی چې د نورانیت نه جوړ وي. فرشتې هغه مخلوق دی چې 24 غنټې پوره عمر د الله رب العزت حمد او ثنا بیانوي او بیا دغه انسان د فرشتو نه هم اعلی دی اشرف المخلوقات. انسان ځان وپېژنه. ما او تا څومره په غفلت کې یو زما او ستا د انسانیت او د مسلمانیت هغه معلومات راته نشته چې ما او تا څومره قیمتي یو الله مونږ ته څومره مقام ورکړی دی. نن صرف یو درخواست کوم چې په خپل دغه کشران بچو باندې نظر وکړي. قسم د الله په ذات باندې کم حالات زمونږ په کلام کې دي که دا حالات شروع شي زیات نه زیات 2 کاله پس به زمونږ دغه کلام نه یورپ او امریکا به جوړ وي. زما د کلام مشران سحر اوزي د خپل کور نه د قام او د قوم جرګې کې مبتلا وي د خلکو جرګې کوي دا پته ورته نه وي چې زما بچی په څه کې مبتلا دي. دغه پلار غریب سحر اوزي او ماښامه پورې مزدوري وکړي دیاړي وکړي او دې نه دی خبر چې زما په کور کې دغه بچی کم حالت دی زما بچی په څه کې مبتلا دی زما بچی کم کارونه کوي صرف بس د خپل بچی دغه خېټې ډکولو دپاره سحر اوزي او ماښام راځي ستا بچی څه کوي. او دا بې ضمیره او کم ظرفه دغه نوجوانان چې الله تاسو له جواني درکړې ده الله تاسو له دومره شعور درکړی دی لږ د صحابه کرامو تاریخ وګورئ ابو بکر وګورئ عمر وګورئ عثمان وګورئ علي رضی الله تعالی عنه وګورئ چې د 10 کالو په عمر کې هغې څومره بهادري او یو تاریخ دغه صحابه کرام خو ډېر لري د پیغمبر په زمانه کې و د صحابه کرام نه علاوه نور تاریخ وګورئ اوس نږدې د صلاح الدین ایوبي تاریخ وګورئ د محمد ابن قاسم تاریخ وګورئ طارق بن زیاد تاریخ وګورئ چې هغوی د هغه فلسطین نه راځي یو انقلاب راولي زما استاد دغه سند ته رسي او یو انقلابي اواز خوره کوي. زما په دغه نوجوان کې د څه شی کمی دی دغه منځونه به په کار رانه شي. د پلار اولنۍ ذمهداري اولنۍ فریضه دا ده چې د خپل بچي تربیت وکړي. امیر صاحب لاړ شه تبلیغ وکړه 4 میاشتو ته لاړ شه
لیکن چې خپل کور د خپل نوجوانانو دغه تربیت دې سم کړی نه وي دغه 4 میاشتې په کار نه راځي. مولا اول ځان ته وایم بیا بل ته وایم چې تر څو د خپل نوجوانان د خپل کشرانو تربیت اسلامي کړی نه وي دغه مولاتوب او دغه دینداري هیڅ په کار نه راځي. مشره ستا دغه مشرتوب او د قام دغه بادشاهي او د قومونو دغه جرګې هیڅ په کار نه راځي تر څو چې د خپل بچي تربیت نه وي کړی. تراشه خپل د اول مشره اول د خپل کور تربیت وکا د خپل بچی تربیت وکا بیا اوس په معاشره کې د خلکو فیصله وکا. الله رب العزت به د یو یو لمحه او د یو سکند حساب کتاب بکوي مون سره.